د مخالفو ګوندونو اتحاد لخوا وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک پیغامي اسمبلی کې جمع کولو پس پاکستان کې سیاسي ماحول تود شوی او حکومت فیصله کړې چې د پریکړې په اړه د رائے ورکولو نه یو ورځ وړاندې به د پارلمان مخامخ غټه جلسه کوي. بل لور ته مخالفو ګوندونه وایي کوچري حکومت داسې وکړل نو دوی به هم مجبوروي چې اسلام آباد ته خپل خلک راولي او حکومت دغه جلسې له وجې خیوات کې انتشار خورول غواړي. د بې باوره د پریکړې نه وړاندې د حکومتي ګوند لخوا د جلسې فیصله وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ګوند یو مهمه غونډه کې شوې ده چې پکې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر خوم شامل وو. بل خو مولانا پلرحمان په خپل پلویانو غږ کړی دی چې دوی د خوم په 30 مارچ ځان اسلام آباد ته راورسوي. د قومي اسمبلی سپیکر لخوا تر اوسه پورې د بې باورۍ په پریکړه د رای استعمال د پاره سنیټه نه د ټاکل شوی. خو د پاکستان میډیا وایي چې په آتش یا 9 مارچ دا غونډه کیدی شي. بل خو اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودھری خوم د جلسې پترس کې مخالفو ګوندونو ته ښکارا دړاکه ورکړې ده او ویلي دي چې د بې باورۍ پریکړې باندې ووټینګ پروز به د پارلمان خر یو غړي د پاکستان تحریک انصاف د جلسې نه تیریږي او د خپل ووټ استعمال پس به هم بیا دلته تیریږي. د پاکستان پیپل ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي یو خبري کانفرنس ته د فواد چودھری دغه بیان د پارلمان غړو د پاره یو واضح دړاکه ګرځولې ده او ویلي دي چې دوی ګوند به د دې په ضد پولیسو ته ریپورت کوي. فیصل کریم کونډي ویلي چې د وزیر د بیان نه ښکاره ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت انتشار خورول غواړي. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر سعد رفیق خوم ویلي دي کوچري د بې باورۍ پریکړې باندې ووټینګ پروز واکمن پاکستان تحریک انصاف د جلسې خاصه وکړه نو بیا دوی خوم کولی شي چې ګر خیواد نه خپل خلک اسلام آباد کې جمع کړي او بیا خاصه نه چې شارع دستور نه د جنگ میدان جوړ شي. د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل کال 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بټو په ضد مخالفو ګوندونو د بې باورۍ پریکړه وړاندې کړې وه خو دا کامیاب نه شوه. دغه شان کال 2006 کې وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن د بې باورۍ تحریک ناکامه شوی خو پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل وزیر اعظم لیاقت علي خان نه تر اخیری ځل نواز شریف پورې یو وزیر اعظم هم داسې نه دی تیر شوی چې د وزیر اعظم په حیث یې خپله ټاکلې 15 کاله موده پوره کړې وي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.